دا ښکاري چې دا فائنل انډیا ګټي صاحب ځکه چې دې وخت کې د نیوزیلند په 13 اوورونو کې 115 رنز دي او 4 لوبغاړي ول آوټ کړي دي. مطلب دا چې صح قابي پر راوسته دي. نیوزیلند سٹارټ ډیر مضبوط واغشته ټیک شو، خو بیا مینس کې انډیا دومره خطرناک کمبیک کو زر زر ول وکټ اوغرزولي او نیوزیلند ځان تراګیر کو. اوس دا پیچ د بولینګ دی کو پرس کا بدی باندې نیوزیلند 300 نه بر سکور کی بیا انډیا د بار هم ګرانه ده. خو کله 300 نه کم وګو نو انډیا سره دومره خطرناک بیټینګ دی چې هغه 300 بالکل خپه اسانه سره وداوت ټینشن وداوت پریشر چې کنه 300 په اسانه سره راړي. نو دی وخت کې څنګه بولینګ انډیا روان کړی دی او لک انګلند د نیوزیلند چې کوم دی د شاټ کوشش کوي دی ول وکټ ورځي د شاټ کوشش کوي دی ول وکټ ورځي. نو دا څه لګي چې 300 نه بر نه پریدي او انډیا په اسانه سره دارز راوړي. باقي تاسو وایي سونه ټارګټ په ورکی سونه ټارګټ باندې ورکی په کمنټس کې لازم وایي. ډیره مهرباني خو دی وخت چې کوم دی زما په خیال باندې چانسز چې کوم دی وین پروبابیلیټي چې کوم دی انډیا ته زیات راځي ځکه چې هغه په دې پیچ باندې ډیر لوبه کړی دا. باقي ګیم دا مهنت لوبه نه چا ډیر مهنت کوي د خدای پاک ورګي.